بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم موږ د ماضي په دې ګردان باندې پوهه کړو دته دې نه معنی هم راښکلو دې په دې ضمایرو باندې پوه شو دې کې د فعل او فاعل مو پېژندو نو د دې نه بس په دې موږ مضارع ته راولو. نو په مضارع کې به وړومبې د ټولو نه مخکې دې ته موږ څه وکړو دته به موږ معنی وکړو. یدخلو داخليږي به هغه یو کس، یدخلان داخليږي به هغې دوه کسانو، یدخلون داخلي به هغې ټولو کسانو. په دې طریقې سره کوم د سره موږ دا څه وکړو د فعل مضارع معنی ورته وکړو. او چې کله د فعل مضارع نه معنی وپېژنو چې بچي په راتلونکي زمانې سره به ته د دې معنی کې یا او دې په هغې کې روان شولو. نو بیا د دې نه پس دې موږ چې کوم دی نو څه ته راولو د صیغو ته راولو چې د فعل مضارع هم څوارلس صیغې دي. نو په دې څوارلسو صیغو کې چې کوم دی نو ضمیر مرفوع متصل دی او دا ضمیر مرفوع متصل چې کوم دی نو په دوه قسمه باندې دی، یو بارز دی او یو مستتر دی. نو دته به ووایو چې د فعل مضارع په نهو صیغو کې په دې کې چې کوم دی نو څه دی ضمیر بارز دی او په دغه کې چې کوم دی نو په پنځو صیغو کې ضمیر مستتر دی. نو ټول نو لومړی کوم دی دته موږ څه وښیو ضمیر بارز وښیو. نو ګورئ دې به موږ چې کوم دی نو ورته ووایو چې د لومړنۍ صیغه په دې کې مستتر دی، دا پرېږده. یدخلان کې دلته کې کوم دی نو د الف راغلی دی، نو دا کم ضمیر دی؟ یدخلان دا چې کوم دی نو دې کې کم ضمیر دی؟ نو ضمیر بارز دی. او دې په دې باندې پوه یم چې دا الف چې کوم دی د یدخلان لپاره څه دی؟ دا فاعل واقع شوی دی. یدخلان کې د الف ضمیر بارز هم دی او دا د دې لپاره فاعل هم دی. دا شان یدخلون کې دا و ضمیر چې کوم دی نو دا ضمیر بارز هم دی او د یدخلون لپاره څه دی؟ دا فاعل هم دی. دا شان تدخلان کې د الف ضمیر چې کوم دی نو ضمیر بارز هم دی او دا د دې لپاره څه دی؟ فاعل هم دی. یدخلنا کې دا نون ضمیر چې کوم دی د دې لپاره فاعل هم دی او ضمیر بارز هم دی. دا شان تدخلان کې بیا د الف ضمیر، تدخلون کې و ضمیر، تدخلینا کې چې کوم دی نو دا یا ضمیر چې کوم دی چې کوم دی نو تدخلان کې د الف ضمیر او تدخلنا کې بیا نون ضمیر. دا دې طریقې سره دا نهو صیغې شولې چې په دې کې څه دي؟ دا نون زبرنا دا ضمیر دی بلکې دا د دې لپاره دا بارز هم دی او دا چې کوم دی د دې لپاره فاعل هم دی. نو ماشوم دې په دې باندې پوه کړو چې بچي په دې نهو صیغو کې دا ضمیر بارز دا د دې لپاره فاعل دی. نو یعنی دا فعل فاعل چې کوم دی نو څه دی؟ دا په خپله باندې په دې کې موجود دی. د دې نه پس که چېرته کې د نهو صیغو نه پس که چېرته کې اسم ظاهر راغلی نو هغه به د دې لپاره مفعول به جوړېږي، فاعل به نه جوړېږي. او د دې بیا دې سره چې کوم دی نو معنی وکړو چې ماشوم زموږ په معنی کې هغه ګډوډ نه شي چې دې د ماضي او د مضارع د معنی وپېژني چې یدخلو داخلېږي یو کس، یدخلان داخلېږي هغې دوه کسانو، او یدخلون داخلېږي هغې ټولو کسانو. نو معنی دې ورته وکړو، د حال معنی دې ورته وکړو او د استقبال معنی دې ورته وکړو چې یدخلو داخلېږي به په راتلونکي زمانه کې هغه یو کس، یدخلوان داخلېږي به په راتلونکي زمانه کې هغې دوه کسانو. د دې طریقې سره ماشوم په دې باندې څه وکړو؟ په دې باندې دې پوه کړو چې دې دا ضمیر بارز دا وپېژنو، دا وضاحت یې ورته وکړو چې دا د دې لپاره څه دی؟ دا چې کوم دی د دې لپاره فاعل واقع کېږي.